دلته کې دې صورت دې قصص کې اخیری آیت کل شیء هالک كل شيء هالك الا وجهه. نو كل شيء هالك الا وجهه. ذکر مولانا روم فرمائے كل ما في الكون وهم او خیال او مرایا او عکوس او ظلال. ذکر د ممکن وجود کل عدم دے رؤوس اعتباری چورتے ہوئے لکھی ما خطر ببالک فهو هالك. الله اعلى واجل من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سورة عنکبوت ترتیباً د سورتون د قرآن 29 په نزول کې 85 نزول کې 85 بعد المطففين وقبل الروم بعد المطففين وقبل الروم. نزلت قبل الحبشة. دې صورت کې وایي چې مصائب برازي چې صادق او کاذب ممتاز شي. مصائب برازي چې صادق او کاذب او ممتاز شي. الله نه نشي بچ کېدلی. او په دې صورت کې د انبیاء علیه السلام یو څو قصې به ذکر کړي. د مختلفو دعوو سره به د هغې تعلق وي. خو په اوله حصه کې په ثاني حصه کې 4 دلایل عقلیه او یو دلیل نقلی د عموم سابقونه. یو دلیل وحیي او دارنګه طریقې تبلیغ. په دویمه حصه کې 4 دلایل عقلیه یو دلیل نقلی 4 دلایل عقلیه یو دلیل نقلی یو وحیي. یو دلیل نقلی چې کوم دی د عموم سابقونه وي او طریقې تبلیغ او امر مصلح. او اعلان دی پکې چې منکرانو په دنیا باندې غرور مه کوئ. او په آخر کې مثال دې لپاره پیش کړي چې د غیر الله بلنه د رجولاګي جاله ده. آخر کې مثال پیش کړي چې د غیر الله بلنه د جولاګي جاله ده. الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقون ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت والسميع العليم. من جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفر عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله في توحيد الله جعل فتنة الناس كعذاب الله
ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين چې معلوم کنا چې ښکارا کې الله رب العالمین هغه کسان چې مؤمنان دي وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم إن شاء بمعنى إخبار من پس رضی استاسو گناه زمان وما هم بحاملين من خطايا من شيء هم لكاذبون. مخي وصلنا الإنسان ابتلاء ثاني پلار بخبر نمني عبدالله ابن سعد ابن ابي وقاص چې کله مسلمان شو نو مور یې وکړتالو کو ډوډۍ باندې خورم چې زه واپس نه راغی خوري او کنه پرستا خپل خوخه. عياش ابن ربيعه د ابو جهل ورو مورزی ضرور دی چې مسلمان شون دارنګ دوم دا کار کړ. ابو ریسب چې مسلمان شون مور دې ډیر تنگ کړ. خیر ابو ریسب نبی علیہ السلام ته زما مور ته دعا وکړه هغه الله مهدي خدای پاک دا ابو ریسب مور ته هدایت وکړي. ولا يحمل الناس قالوا ما أثقالهم ما أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلنا آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا لعلكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سوكوي جددا 1050 سال عمر څوک 900 عمر راجع قول الله چې 900 کال. وكانوا مستبصرين یو شیطان دی هغه د بيزایي وي فقرا چې کله وصلو کی وصل دي ته چې روزو نسی وسره بل روزه نو اړو کی وړواله به ختم شي نو رڼا ورته ښکارې شي نو دی به وي چې زه ورسېدل زه رسېدلم څه ته رسېدلم جهنم ته رسېدلم مونږ ورسېدو هدي به ګمانو کی چې رب مونږ ته ښکاره شوی فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا لك قوم لوط ومنهم من أخذنا صيحة لك عاديان ومنهم من خسفنا لك قارون ومنهم من أغرقنا لك فرعون وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. جولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم زه داخل شم زه او بکر صدیق غار ته نو الته کې عنکبوت نو نبی علیہ السلام فلا تقتلوهن دا موجنه البته کور کې د دې جالي مالي مپرې جالي لرکوي باز او جولا باز واولوزی کنه جولاګي دغه تاول چې د بازار ټینګ کوم ډېر غټ خوراک دی چې ما خام شو باز والو جولاګي نه تارونه شي وتی نو هغه چې تلاس اچول نه دی پکار چې دم د مچین لري لاس چې خمار ته وګوره چې میا هغه چې بلاس نه چوي کوم شي دی بوس کې نه کیه خپل توانایي په صف کې لاس دې سران شي لاس دې سران شي نو اسه بیا شاته وګوري نو د جولا اتخپی شپږ سترګي د جولا څوخپی اتخپی او شپږ سترګي غټ حمله چکین وصل شي زمکه سره او ماشه چې نسی د منځ نسی کمزوري کوي حیات الحيوان کې لیکلي دي تاسو ګوره د هلیکاپټر هم کله جولاګانو په شکل جوړي د هلیکاپټر نه اجازهونه د جولا په شکل کې د سامنے یا دا ټینکونه منکونه شو
اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه دين به زي ثاني سوره واقم الصلاه مشتق تلاوتنا اتل ما اوحي اليك امر برا ابقاء وسيد ابن حزير ويش بيه منسكو رناشوا اسمه متريدلا ما زال ختم كو نبي لسم اقرا يا ابن حزير اقرا يا ابن حزير اقرا يا ابن تولن الوسط ولن الوسط ولن الوسط واقم ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله اكبر منع بالتسبيب یا بالاقتزاء کوم من چې څوک د نارواونه منع نه کي امن من لري یعنې د مونځ خاصیت دا دی ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر چې په مانځه باندې ودرېږي نو په دغه ټایم کې خو فحشا او منکر نه منع شو دا د مانځه خاصیت دی جومات ته نو ورځ کې 15 ټایمه چې ته شل منټه جومات کې وباسي نو څومره د فحشا او د منکر نه لرې شو نو ځکه د مونځ خاصیت دا دی چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذكر الله أكبر والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولذكر الله أكبر یادول الله د دې دوه معنی دي اضافت د مصدر فاعل تم دی ولذكر الله أكبر اضافت د مصدر فاعل ته چې یادول د الله تاسو لپاره ډیر دي ډیر لوی دي د یادول تاسو الله لرا الله تاسو چې یادې تاسو دومره الله نه یادول د الله تاسو لرا ډیر لوی دي د یادول تاسو الله لرا یا اضافت د مصدر مفعول ته یادول تاسو الله تعالی لرا ډیر لوی دي یادول تاسو الله تعالی لرا ډیر لوی عبادت ده او دریم یادول الله تعالی ډیر لوی رکن دی په مانځ کې یادول الله تعالی لرا ډیر لوی رکن دی په مانځ کې درې وړه معنی وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطو بيمينك اذا لارتاب المبطلون ځکه به دا ورته مونږ ښودلی دی ولم يكفيهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم صحابه کرام فریاد کړه ودا کافی نه ده تاسو له خدای د هر څه راکړي